صلوات و سلام ارشاد فرمایو د گاونډي درې درجې دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من کان یؤمن بالله څوک چې د الله په ذات باندې ایمان لري والیوم الاخر او د آخر په ورځ باندې ایمان دی چې د قیامت په ورځ باندې وازه د الله مخې ته ورځم او زما سره به د ذرې ذرې د لمحې لمحې حساب کیږي زما سره به د لمحې لمحې د ذرې ذرې حساب کیږي نو فلیکرم جاره دې څه کوي د خپل گاونډي دی عزت کوي او چې د چا ایمان نه نو دې خپل گاونډي لا تکلیف ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د گاونډي درې درجې دي درې قسمه گاونډي یو گاوند هغه دی چې دغه گاونډي درې حقوق دي درې حقونه دي یو گاونډي هغه دی چې د هغه دوه حقونه دي او یو گاونډي هغه دی چې د صرف یو حق دی صحابه ته پوښتنه کوي د الله رسوله دا درې حقونه والا گاونډي کم یو دی او دا دوه حقونه والا کم یو دی او دا یو حق والا کم یو دی لږ تفصیل مونږ ته بیان کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا کم گاونډي درې حق دي دا هغه گاونډي دی چې یو دی مسلمان دی ستاسو گاوند کې اوسېږي او مسلمان دی د مسلمانۍ خپل حق دی چې دا به تکلیف نه ورکړي دویم نمبر دا رشتہ دار دی او دریم نمبر ستا گاونډي دی د گاونډګیرت خپل حق دی د رشتہ دارۍ خپل حق دی او د مسلمانۍ کېدو خپل حق دی د درې حق دی یو هغه گاونډي دی چې د دې گاونډي دوه حقونه دي دوه حق دي یو دا چې مسلمان دی او دویم دا چې گاونډي دی او یو حق والا هغه گاونډي دی چې دې صرف ستا پڑوسی دی او ایمان وسره نشتا او رشتہ دی وسره هم نشتا کافر دی ستا گاونډي دی وس مونږ د گاونډي په حق باندې سوچ وکړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د یو گاونډي درې حق دي د بل دوه حق دي د بل یو حق دی د آخري گاونډي له چې مونږ رالو نو هغه گاونډي چې دا کې ایمان هم نشته بې ایمانه دی کافر دی لیکن گاونډي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ته به خیال ساتي ته به عزت کې گاونډګیرت په جوان او جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ماته د گاونډیانو حقوق بیان کړه نو د گاونډیانو دومره زیات حقوق بیان کړه چې ماته یې رشوا چې مخکینی حکم بدای چې دا گاونډي بستا سره په وراثت کې شریکی یعنی څنګه چې ستا بچو ته ستا رونو ته وراثت میلاویږي د قشان به د گاونډي ته وراثت میلاویږي وې زما یې ردا شو جاسینه جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام د گاونډي دونو حقوق بیان کړه اسینه چې دا خبره بګی مو کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا کم سړی نه گاونډي خفاو او په تکلیف کې دیو نو دغه سړی با د جهنم خشاک جوړیږي د کم سړی نه گاونډي په تکلیف کې